خبر نه صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه علیه السلام علی قتلا په مقتولینو د احد پس د اتو کالونه د وفات نه لږ غوندې مخکې پیغمبر مبارک لاړ نو د احد په شهدا وې په قبرونو جنازه وکړه. مولانا صاحب دې کې به زه تفصیل درته کومه چې جنازه په شهید څه حکم لري. زمونږ د امام صاحب پنځ جنازه په شهید کولې دې دلیل دی. اته کاله پس په جنازه کوي نو چې اته کاله پس په قبرونو کوي نو چې کوم وخت وفات کېدل نو هغه وخت به نه کړ. دا یو شو. دا اته کاله پس په قبرونو کې دا خصوصیت د نبی علیه السلام چټ باندې رالیږي جنازه علی شهید کې مسله را روانه ده. او دویم دا دی چې په قبر جنازه کول کم صورت کې به کوي کم صورت کې څونه مودې پورې اب هم راشي. او کالمودع للاحیاء والاموات لکه سړی رخصت اغیشتونکي د جمدو د مړو نه. پیغمبر مبارک رخصت اغیشته هم د جمدو نه هم د مړو نه چې زه درنه روان یم. څه وایي ثم طلع افقید منبر ته. منبر نه مراد یا هلته کې وله منبر جوړ شوی و د احد په میدان کې او یا مسجد نبوي ته راغی هغې منبر ته وخته. فقال انی بین ایدیکم فرتن زه ستاسو نه مخکې تلونکې. فرت هغې چاته وایي چې یو بادشاه د یو وطن سفر کوي او د هغې نه مخکې بعضې وزیران لاړ شي د بادشاه ته سیسټم سم کړي چې زمونږ بادشاه را روان دی دا تجارتي معاهده به کېږي دا به کېږي دا به کېږي. نو یو کس چې مخکې لاړ شي د سهولت دپاره هغه ته فرت وایي. زه مخکې تلونکی یم ستاسو نه د سهولت ستاسو دپاره. وانا علیکم شهید علا په معنا د لام د تاسو لګوی کوم او زما ستاسو وعده حوض کوثر دی. و انی لانظر زه ورته اوس ګورم ما ته ښکاري ګوره مکاشفه وشوه او دا معلومه چې حوض کوثر د مخکې موجود دی من مقامی هذا. و انی لست اخشى علیکم په تاسو نه یېرېږم صحابو ته وایي چې شرک به وکړې په شرک اکثریت یعنی صحابه ټول یاد کوه ولکن اخشى علیکم الدنیا یېرېږم په تاسو په دنیا ان تنافسوها چې سیالي به پکې یو بل سره وکړې. سیالي پېژنې یو د یو نه زیاته ګټل بل د بل نه زیات یو د یو نه زیاته بنګله بل د بل نه. قال دا راوي وایي څوک عقبه ابن عامر وی دا اخیر نظرتها الى رسول الله صلی الله دینه پس پیغمبر مبارک کو نه لید دینه پس وفات شوه دی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن اسرائيل عن ابي اسحاق بن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يوم فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرهبان وامر عليهم عبد الله وقال لا تبروا ان رايتمونا ضربنا عليهم فلا تبروا وان رايتموهم ضربوا علينا فلا. ما ته پرې د حدیث وګت دی وخت کم دی. دا حدیث پرون ما درته ویلی دی که ستاسو یادي. څه وایي لقینا موږ ملاقي شو مشرکینو سره بره ابن عازب وایي یومئذ په دغه ورځ. نو په ملاقي دا چې جنګ شروع کېده نو کېنول نبي اسلام جشن یو لښکر د رومات رومات جمع د رامین دی. څو کسانو ده 50 یاد دي او امیر مقرر که په دې عبدالله ابن جبیر. وقال لا تبرحون بزایل کېږئ نه به خوځئ ان رأیتمونا که تاسو ولیده مونږ لره زهر نه چې مونږ غالب شو علیهم په هغوی زهر غلبې ته وایي. شا ته وایي د شا د وجې د انسان وجود مضبوطې مونږ پرې غلبه وکړه. نو فلا تبرحو تاکید دی بیا به نه خوځئ. وان رأیتموهم که تاسو هغوی ولیدل ظهرو علینا چې به مونږ غالب شو فلا تعینونا مونږ له مدد له به نه راځئ. فلما لقینا چې مونږ ملاقي شو یو بل سره نو هربو کافران وتښتېدل. پرون ویلي و که نه حتی ما اولیدل نساء د کافرانو یشتددنا چې منډې والې فی الجبل فی ذیل الجبل د جبل په دې ویښ کې منډې والې. رفعنا عن سوقهن پنډونه یې څادرونه اوچت کړي وو چې منډه ووایي څادر یې خپو کې وننښلي. قد بدات ښکاره خلاخلهن پازیبونه د دوی خلاخل چې خپو ته هغه شی واچي شړنګار کوي. دی ولې خلاخله چولي ما خو تاسو ته ویلي و دې دپاره چې دوی به ګډېدلې او سندرې به یې وې او مرثیې به یې د ابوجهل او د خپلو مړو وې چې دوی کې جوش پیدا کړي. فاخذو شروع شو دا رومات یقولون الغنیمة الغنیمة منصوب په اغرا دی یا ول فعل مقدر که نطلب الغنیمه. نو عبدالله ابن جبیر ورته وی عهد الی النبي صلی الله تبرحوا خو هغې انکار وکړه. لکه پوهېږئ پې ما پرون د دې ټولو جوابونه درته کړي دي چې بعضې خلک دې نه دا توجیه کوي او صحابه او غنیمت پسې منډې والې مال پسې منډې والې. مولانا صاحب ما پرون درته څه ویلي که دوی نه مو وې کوی شوې نو په غنیمت کې حصه کېده که نه کېده
او دا خو نه چې څوک کوم شی راوالي ګنې دا هغه دی دا خو یو مذهب کې نشته دا یو شی شته چې من قتل قتیلا فله سلبه هم چې بادشاه اعلان وکړي چې هغه نه کړی بیا زمونږ په نیز نشي کولی او بل دا دی چې دې وخت کې خو من قتل قتیلا هم نه دی چې دوی راشي دوی غنیمت راغونډوي د دې مقصد دا نو خو هسې په غنیمت کې څه وکړي کوز شوی نام وی مطلب یې دا و چې صحابه دا غنیمت غونډوي چې موږ سره مدد وکړو هسې نه کافر بیا زورور شي دا غنیمت د هغوی لاس ته لاړ نه شي نه پوه په خبره ده کنې دې جواب دې ماله څوک وکړي چې تاسو وایه چېرې دې غنیمت له کوز شوی غنیمت دا ورته وایي غنیمت خو هسې هم د هغوی څه کېده هسې مې څه کېده که دې کوز شوی نه وی بیا په غنیمت کې څه کېده په بدر کې خو حضور پاک د دې نه مخکې هغه چا له میسه ورکړی چې څوک یې جاسوسۍ له لېږلي دوی خو په میدان جنګېدل خامخا یې څه کېدل پوه شوې که نه نو ابا دا اجتهادي غلطي شوه که ته پیغمبر ورته مه کوزېږې بیا ولې کوز شو د هغوی مطلب دا و چې د جنګ په دوران کې به نه کوزېږو جنګ ختم شو فلما ابو چې د انکار وکړه د مشر د قول نه د امیر او د امیر قول خو د پیغمبر قول دی من اطاع امیری فقد اطاعنی من عصا امیری فقد عصوانی صرف حدیث دی مسلم نو صرفه وجوههم نو مخونه بل طرف ته شو لا ولې مخونه په غلبه کې وو اوس مخونه په بل طرف شو کافر به غالب شو فاصیب شهیدان شو او یا قتیلا اصیب زخم او قتل دواړو ته وي ځکه قتیلا رسول پسې راغی واشرف ابو سفیان اوهو دا چې کوم وخت کې په صحابو باندې یو ناګهاني غرض راغی بس یو ناګهاني آفت راغی صحابو خو اشاره زموږ دفاع مضبوطه ده دوی خو تورې ښودې وې غنیمتونه راغونډول او ناګهانه د خالد ابن ولید لښکر پې د شا نه راغی یو غرض غروز جوړ شو یو ناګهاني شړق پې را پرېوته او پیغمبر مبارک پکې زخمي شو چا پکې اواز شیطان وکړه مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و شهید شو پیغمبر مبارک شهید شو قسم دې بعضې صحابو تورې غورځولې چې پیغمبر شهید شو زموږ د ژوند نه څه پیدا ده موږ دې هم پکې مړه شو یو عجیبه هیبت شو څوک یو خوا منتشر څوک بل خوا څوک بل خوا دې وخت کې ابو سفیان چې ولیدل خالد ابن ولید نو دم راغی نو دی بیا دی وخت کې صحابه مخامخ دي یو څو کسان دي د حضور پاک سره ما تاسو ته وایي چې نن هم اواز نه کوي چې دلته ما ولې کافران ته ګیر چاپېره دي بیا خو یې پېژنې غزار پې کوي نو ابو سفیان راغی نو یو اواز یې ولا ورکړه څه وایي ابو سفیان راښکاره شو مسلمانانو ته اشرف راښکاره شو افی القوم محمدون په دې قوم کې محمد شته صلی الله ځکه پراپیګنډه خدا و چې شهید شوی دی نو پیغمبر مبارک لا تجیبو جواب مه ورکوئ ولې پرېږده چې دی په دې تمه چې نشته وفات شوی دی او بیا ورته ویم چې دا د یمه نو له به یې ښه وغورځېږي قال افي القوم ابن ابي قحافه ابو بکر شته ابو بکر ابن ابي قحافه وی لا تجیبو افي القوم ابن الخطاب عمر ابن الخطاب شته نو جواب مه ورکوئ فقال ابو سفیان انها ای قتلوا دا درې واړه خمله دي فلو كانوا احیاء لاجابو نو قابو نشو عمر په ځان باندې عمر خو مجاهد دی که نه په ځان قابو نشو وی کذبت دروغ دی وی یا عدو الله ابقى الله لك ما يخزيك دا ټول د خدای باقي پریخي دي تا به پې رسوا کوي که ته وایې چې پیغمبر مبارک وی چې جواب مه ورکوې ولې جواب ورکړو یا خو د مقصد دا و چې دا موقت جواب مه ورکوې موقت د ابو سفیان د خبرې نه پس ورکولی شي او یا دا چې عصبیت دیني ورباندې غالب شو وی قال ابو سفیان اعلو هبل اوچت شه ای هبله هبل هغه بوتو چې په جنګ کې به یې مدد غوښته مونږ وایو زنده آباد دا اعلو د هغوی زنده آبادو اعلو زنده آباد هبل اوچت شو هبل مونږ ګټه وکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا اوعي الله اعلى واجل قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم قال ابو سفيان يوم پیغور ورکا يوم بيوم بدر نن ورځ د بدر مقابله شوخه هلته مولانا او یا وجري او یا مدنه مړه کړل بدل مو واغېسته والحرب سجال په نور پوهېږې که نه برقه باندې کله څوک وبوباسي مخکې به تاسو پیدا حاصله کړې اوس مونږه وتجدون مسلتن مسلبه ووینې ابو سفیان وایي بعضې مړو سره ستاسو مونږ مسله کړې ده پوزه هم ته لکه حمزه رضی الله عنه نه پوزه پرې کړې ده غوږونه یې ته پرې کړې سترګې یې ته ویستې وې شونډې یې ته پرې کړې وې او سینې وله شلولې وه سینا نو زړې یې ته راویستې و او اینه یې راویستې وه نو هندې په هغه زړه او اینه چکونه ولګول چې دا خورم
خو تیرې نه شو الټه یې کړه او دا غوږونه او پوز او دا شونډې یې امیل کړې په تار کې او هندي غاړه کې اچولې او ګډېده به ستجدون مسله لم امر ابو سفیان وایي چې دې امر ما نه دی کړی ځکه دا بېغیرتي ده مړو سره دا کار کول څه دی بېغیرتي ده دا امر ما نه دی کړی ګورې دا زما نه بغیر شوی دی ولم تسؤني خفه کوي مې نه خفه پې نه پې خوشحاله یم خلک شوي دي امر مې نه دی کړی ځکه د مړو توهین نه دی پکار خو غمجن هم پې نه یم دا مې خفه کوي نه دا مسله غمجن کوي مې نه ښه شوي دي چې شوي رسول الله مبارک چې کله بیا دا کافران بیا جنګ شروع شو شکست منته حضرت صفیه راله د حضرت حمزه خور د زبیر مور را روانه وه نو نبی علیه السلام زبیر ته یې ورشه مور دې منع مطلب دا چې په دې حالت کې ښځه خو په زړه کمزوري وي دا رور وویني حمزه چې خو ټک ټوک پروت دی دغه خو سینه هم شلېدلې ده د هغه اندامونه پرې شوي دي رسول الله مبارک وفرمیل ډېر زیات غمجن و سید الشهدا دی وی ارمان دا دی زړه مې غواړي چې دا حمزه هم دغسې پرېږدم چې مارغان یې دا غوښې وخوري او حیوانات یې دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون قبرونو نه پاسي او زما د تره د غوښې د حیواناتو د خېټو نه روځي او دې ته خدای جوړ خو دا کار ځکه نه کوم زړه مې غواړي خو ځکه نه کوم چې بیا به خلک خپل شهدا نه ښخوي وایي به چې نبي علیه السلام نه دي ښخ کړي مونږ یې هم نه ښخوو نو چې صفیه را روانه وه ترور یې وه ویې پېژنده وی زبیره ورشه مور دې منع کړه نو زبیر ورغی نو ورته وی مورې ودرېږه دونه بهادره وه چې زبیر غوندې بهادر هغه له دیکه ورکړه اخ یې غورځاو وی ته ما د خپل رور د ملاقات نه منې کې ته خوښه ورته یې وی مورې رسول الله مبارک وی چې منې کا بس نیغه ودرېږه نیغه ودرېږه او وی ورشه د ما رواره ته ووایه زه پوهېږم د هغه دا ګمان دی چې ګرې زه به جزع او فزع وکړم دا ګمان دی زما درواره دا خیال دی چې ګنې زه به جړه وکړم زه به نوحه وکړم زما درواره دا خیال دی چې ګنې ښځې په زړه کمزورې وي ما ته به څه نقصان ورسېږي زما درواره دا خیال دی چې ګنې دا د دې رور نه ده خبر چې دې سره څه شوي دي زه خبر یم ورشه مال اجازت وغواړم زه صرف پر رور ته مبارکباد ورکوم جزع فضع لکم نوحه لکم ته خبرې زه خپل رور له په دې عظیم شهادت تبریک ورکوم مبارکباد نو بیا هغه ولې اجازت وغوښت نو لاړه نو ورته ودرېده ویې رورې خلک به وایي چې حمزه سره دا ظلم وشو دا ظلم وشو دا زیاتې وشو اندامونه پرې شو رورې فکر هم نه کې نه فکر نه کوم دا اعلی مقام د شهادت تعالی خدای درکړو دا شهادت تعالی مبارک ورپسې شه مولانا صاحب قال اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن جابر رضي الله عنه قال اصطبح سبا کې اسکلیو خمر پر ورځ د احد یو ډلې ثم قتلوا شهدا دا هغه وخت چې خمر حلال و ها نو بعد خمر اسکلیو ورپسې شه عبدالرحمن ابن عوف وی تراتلو شو په طعام او د روجه وه روجه و روجه کې طعام ته څونه د انسان ضرورت دی ها فقال رایات شو ورته قتل مصعب بن عمیر دا د ابن قمیه د لاسه شهید شوی هغه وی دا پیغمبر مبارک ګمان دی د پیغمبر مبارک هم شکل نو چې هغه په غزار وکړو نو چغې وواله او شیطان هم چغه وواله چې حضور پاک مې ووایه او دا مصعب ابن عمر څوک پته شته دی په مکه کې نو سار به یو جوړه چوله مازدیګر به دونه اعلی قیمتي جامې به چولې مالدارو سار یو جوړه مازدیګر او چې په جوړه به معمولي داغدار او شبه به نه چول یو ځل مسجد نبوي کې روانو صادر ته ټوکړې لګېدلې او صادر ور پورې راخې شو چې حضور پاک ورته وکتل نو ویې ژړل چا ورته الله رسوله ولې وی د مصعب د ایمان نه مخکې حالت مې مرا یاد شو ایمان نه پس شکل ته وګو ټوکړې لګېدلې دا جامې دا جوړ او صادر ورپسې راخې شي نو دی غریب شهید شو مصعب ابن عمر نو شیطان چغه واله وغه
ابن قمیم چغوانا نو د ترایات شو عبد الرحمن ابن عوف فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ما نه بهتر ولی شهید شو سه مهاجرین اولو کې دي نو سدي کفن فی بردتن په یو صادر کې غریب کفن خپل جامع خو وی چې کم کې وو شهداونه خو باغانو بس خو دا کفن زیاتی 300 به نه وي یا وجنته ګور مخ کې رستو تا ان غطي راسه کسر به پټ شو بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه بیا حضور پاک فرمائے وی سر والا پٹ کے پخو ورته گیا واچوي و راه ګمان کوم دا راوي وای چې ابراهيم دی چې عبدالرحمن وی چې قتل حمزه وهو خير مني هغه مې چې سر به پټوخ به ښکارې دي صفیه ولا دو صادره راوړل دوا نو خوا کې بل شهید او داغه کفن نو حضور پاک وی یو دی بل ورک وی زیب یو اوږد دی او لنډ دی کم حمزه لورکو کم دی بل نه په قرعه په واچوي اتفاق دو چې اوږد دا بل صحابه ورسه لنډ د حمزه ورسه سر به پټ شو په ښکارې دی خپې به پټې دی سر ښکارې نه وی د پخپو ولک سرګړې گیا واچوي ثم بوسیت لنا راخوره شموږ د دنیا نه ما بوسیتا یا اعطینا من الدنیا شک دراوی لما اعطینا یریگو ان تکون حسناتنا اجر حسناتنا چې زموږ د نیکو اجر عجتنا فی الدنیا یریگو چې اسنه زموږ د جهادونو د اعمال واجر دنیا کې ملاو نشو تکمال راغی ثم جعل یبکی جړلې حتی ترکت طعاما ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا قوم أرأيت إن قتلت أين أنا قال في الجنة عمير ابن حمام عمير ابن حمام کجوري ورسره دي اوراغ رسول الله مبارک تا وی شهید شم کوم خوا بازم وی جنت تا کجوري وګورځو چې دا خرم او جنت ته زمو دا ډېر د فاصله د دینه مخ کې ځان رسو صحابه ډېر لوی کارنامې ورکړي دي مولانا صحابه چې سکړي دي مور راوړې بداسه ونکي دین خدای د برکت ته په کوششونو رسیدلې دي ارأيت ما لا خبر ان قتلت فأين انا قال في الجنة ثمرات لاس کی وی غرض ثم قاتل حتى قتل ورپس ایشا وبه قال حدثنا حول بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عمش عن شبيب عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي من طلب کو دا الله د رضا چې هجرت کو وطن پر چې الله راضي شي فوجب اجرنا على الله حرکت وی چې وجوب على الله خود معتزله وقیده نو الله وعده کړی د مهاجر لپاره قران کې نو د الله وعده او وعده پوره کوي ځکه چې اعلی سره تعبیر شو ومنا من مزا بعد لاړه لخيرت حمزه وغيرها او شك تراوين دي او قال شكيل قال مقدري ذهبا الى الاخره لم ياكل من اجره شيئا اجر نخور دنیا کې وته اس مال دولت ملو نشو کفن منه كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد مناسبته لم يترك الا نمره يبرك صادر كنا اذا غطينا براسه خرجت رجلاه واذا غطي بها رجلاه واذا غطي بها خبيه پټو شي خرج راسه فقال انسان قطت بها راسه ذکر سر اشرف الاعزان د انسان پہچانم په پیږي محل د علم هم دی وجعل ورجله الاذخر اذخر پیجنه سرګړي بروازه وتوي غیا د جمعتونو کې خلک اچي او قال القوا على رجله من الاذخر نو ومنا نباد العلل سب اجر ونقول منا بايز من اغسوك دي قد اين عدله ثمرته ميوه فخذا وهو يهدب هذه شوكوي يجتنيها ميوه فخواله کنایه د حصول د غنیمتونو د مالونو ميوه فخذا یعنی څه دا غنی کو اعمال بدل په دنیا کې خدای را کوي یریګو چې دا په دنیا کې ملو شو اخرت کې څنګه چې اجر پر راته ملو نشي بس بكم مولانا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم دعاو کې بعضی بیماران دي زمونږ د